الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانيه في علم ولا كرم فاق النبيين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوچت شوی دی او فضیلت لري په ټولو انبیاء باندې فی خلق په صورت کې فی حسن خلق په حسن صورت کې وفی خلق او په اخلاق حسنو کې ولم یدانوه او نور انبیاء علیهم السلام داغ نزدې هم ندي په علم کې ولا کرمی او نه په سخاوت کې او ولا کرمی او نه په شرافت او فضیلت کې نو فاق النبیین فاق یفوق اوچته دلو ته ویل شي او د اوچته دونه د مرتبه اوچته دل مراد دی او نبیین مخکې تیر دی خبرونه ورکړي د شریعت خبره وته ورکړي فی خلق یعنی خلق خلق یخلق پیدا کول ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اظهر اللون ظاهرا سپینو كأن عرقه اللؤلؤ او دا اغا خولا داسه ولکه د ملغلرو پشان براء ابن عازب رضی الله عنه واي ما رأيت من حلة حمراء ما ندل دلی اغا د سرو کرخو جوړه سری کرخی پکې في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی كأن الشمس تجري في وجهه لك چنواری پو مخب کی تیریگی او حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ وائی چه ما یو طرف تا قمر تو قتل او بل طرف تا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوار لسمه سپوږمۍ زما په خیال کې او زما په نس باندې ډېر خستو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وايي چې فلما استبنت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتو نو ما زپوشم او ما ته علم راغی چې دا د دروغجن مخ نه دی د مخ نه رڼا خطا حضرت کعب ابن مالک فرمای اذا سر استنار وجهه چې کله به خوشاله د مخ به پړکېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم كأنه قطعه قمر لکه چې د سپوږمۍ ټوکړه وي ذكاء مشهور الشعر الذي ويطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع مشهور شعر الذي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك الجميل لقد نور القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر من رآه بد حضرت علی فرمائی وی من رآه بداهتا هابه چچا بناسا پولیدو هابه ناغبت مرعوب شو ومن خالته احبه او سوک چه ورسره بیا بیا ملاوی دو او بیا بیا ملاقات کو احبه محبت بے ورسره کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دو نور انبیاؤنا اچت علیہم السلام فی خلق فی حسن صورت وفی خلق او پا اخلاقو کے اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت دي
اخلاق ډېرو چت شه دی ان اثقل ما یوضع فی میزان المؤمن الخلق الحسن د میزان په تله کې به اخلاق حسنه کې خدای شي ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار بنده د اخلاق د وجنه قائم الليل او صائم النهار هغه درجه ترسي فرمای انا سید ولد آدم ولا فخر د ټول انبیاء سردار د فاق النبیین او فرمای كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد زما د نبوت اعلان شو په هغه وخت کې چې آدم علیه السلام لا په خټه کې و د روح او د جسد په منځ کې و او که یو حدیث کې راځي لا تفضلوني على یونس ابن متى په حضرت یونس علیه السلام باندې مال فضیلت مرا کوي نو د شپږ جواب دي لیکن آسان جواب دا دی چې داسې فضیلت مرا کوي چې د بل نبی پکې تنقیس او عیب راشي او یا لا تفضلوني على یونس یونس علیه السلام باندې مال فضیلت مرا کوي په نفس نبوت کې ټول برابر دي لکه احناف چې وایي چې په نفس ایمان کې ټول خلق برابر دي او د ایمان په صفاتو او کمالاتو کې فرق وي ولم یدانوه او غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریب هم ندي دانا یدانی مجرد د دنا یدنو نزدې کېدو ته ویل شي نزدې کېدلو ته ویل شي لکه دنیا ته دنیا ځکه وایي چې قریبة الی القلب یا قریبة الی الزوال په علم کې ولا کرمی کرما یکرم شرافت ته وایي او فضیلت ته وایي او په حدیث کې راځي انا اول الناس خروجا اذا بعثوا چې کله خلق را پاسي د قبرونو نه نو زه به د ټولو اول را پاسم وانا خطیبهم اذا وفدوا او چې کله را جمع شي نو زه به د خطیب زه به خطبه ورکوم او زه به بیان کوم وانا مبشرهم اذا یئسوا او زه به خوشخبري ورکوم چې کله نا امید شي لواء الحمد یومئذ بیدی د حمد هغه جنډه به زما په لاس کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وانا اکرم ولد آدم او د آدم علیه السلام په اولاد کې زه د ټولو نه اکرم او اشرف یم علی ربي او ورپسې راځي دا د فخر خبره نه ده فاق النبي مستفعل یہ نفی فاعل نو په دغه طریقه باندې جوړیږي فاق النبي مستفعل نبی یہ نفی فاعل خلق وفي مستفعل خلق فاعل ولم يدع مستفعل نوح في فاعل علم ولا مستفعل کرمی فاعل ایوم بلګری وی تقتی په کار دونه تقتی دغه سده پاغه به وخت لګي زمونږ یو کتاب چاپ شوی د قرار دل پاغه کې د اردو او د عربی اشعار دي نو مونږ او زمونږ ملګری کوشش کړی دی چې پاغه کې د علم عروض مونږ ډیر آسان کړی دی پاغه کې نور تصرفات هم کې دي شي چې علم عروض ډیر آسان شي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم مستفعل وكلهم مفاعل وكلهم مفاعل من رسول فاعل لله مستفعل تمس فاعل غرفا من المستفعل بحر أو فاعل رشفا من مستفعل ديمي فاعل وكلهم من رسول الله ملتمس او دا ټول انبیاء علیهم السلام ګرد سره افغانان وای ګرد سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ملتمسم استفاده کون کی دي ملتمسن حاصلون کی دي
علم او برکات لرا غرفا من البحر د دریاب نه یو چونګ لکه دریاب نه په یو لاس باندې اوبه راواخلي نو موږ ورته چونګ وایو او رشفا من الدیمي یا یو ګوټ من الدیمي د هغه جړای نه دیم باران ته وایي چې کوم باران همیشه وي نو هغې ته موږ جړی وایو نو کلهم ټول انبیاء علیهم السلام وایي دا کل د اکلیل نه اخیسته شوی دی او اکلیل تاج ته وایي او تاج په سر باندې احاطه کړی وي نو کلهم معنا ټول چې په هغې باندې احاطه شوي بهر کې څوک نه وي او دا کل چې معرفې ته مضاف شي نو بیا د اجزاو دپاره راځي د احاطې د اجزاو دپاره راځي په ټولو اجزاو باندې احاطه کوي لکه کل التفاح ماکول د سیب هغه ټول اجزا چې دي نو هغه ماکول دي او چې نکرې ته مضاف وي نو بیا د احاطې د افرادو دپاره راځي لکه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه خیر دا قصې پرېږدئ په شرح کې د دې ټول تفصیل مذکور دی نو کلهم او بیا منطق کې راځي یو کل مجموعي دی یو کل افرادي دی نو کلهم دا کل افرادي دی لکه کل انسان یشبعه هذا الرغیف هر یو انسان چې هغه کل افرادي شي او یو کل کلی دی یو کل مجموعي دی او یو کل افرادي دی کلی لکه کل انسان نوع انسانی کلی نوع دی او کل مجموعي چې د هغې نه د ټولو افرادو مجموعه مرادي لکه کل انسان لا یشبعه کل انسان لا یسعه هذه الدار ټول انسانان چې راجمع کې نو دا په دې کور کې نه راځي دا کل مجموعي دی او یو کل افرادي دی چې کل فردن د هغې نه مراد وي لکه کل انسان یشبعه هذا الرغیف نو کلهم ټول انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه رسول وای چې د رسول یرسلون راشي سمعنا تو دا غي معنا ده چې دا وخت چې راځول شي نو دې ته ویل شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ټول انسانان ملتمسون التماس وای غوښتلو ته لکه ادنا چې د اعلا نه غواړي نو هغې ته دعا وای اعلا چې د ادنا نه غواړي نو هغې ته امر وای او مساوي چې د مساوي نه غواړي نو هغې ته التماس وای نو په دې کې د انبیاء علیهم السلام اکرام دی ځکه ټول انبیاء علیهم السلام که اخوت علات په شان د علاتي رونو دوی او رور چې د رور نه څه غواړي نو هغې ته التماس وای نو دا ټول انبیاء علیهم السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتونکي دي د غوښتو نه مراد استفاده کول التماس د استفادې په معنا باندې په فقه کې راځي نو د ټولو انبیاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استفاده کړې ده او اغوستلې دي کړې دي التماس د باب النسوارا او د ضربه نه راځي مجرد لمس یلمسو او یلمسو لمس ته وایي مس کولو ته وایي نو دا ټول د انبیاء علیهم السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغوستونکي دي غرفا من البحر غرف کف من الماء په یو لاس باندې چې اوبه راواخلي نو هغې ته غرف وایي غرف یغرفو او بحر سمندر ته هم وایي چې هغه مالګین دی او بحر دریاب ته هم وایي چې هغه د هغې اوبه خوږې دي او بحر یبحرو معنا یې ده سیري کول
ځکه چې دا دریاب هم ځمکې سیرې کړي وي نو سیرې کولو ته وایي بحر. د بحر نه مراد ده من بحر علمه، من بحر اخلاقه، من بحر اعماله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل او د علم او د اخلاقو د دریاب نه انبیاء علیهم السلام استفاده کړې ده. او رشفا من الدیمی، او رشفا رشف، رشف یرشفو یرشفو نسوارا ضربه، دا هغې معنی چوپلم دي چې په خولې باندې یو شی بنده اوچوپي. او د رشفون معنی جرعة من الماء، یو ګوټ اوبه. نو د ګوټ اوبو نه مطلب لغون دی. من الدیمی د دیمتون جمع ده، او دیمتون وای المطر الکثیر الدائم، هغه باران ته وای چې هغه باران ډیر وي او همیشه وي، لکه یو ورځ شپه وریږي. او دا علما وای چې د ثلث النهار نه زیات وي، یا اکثره یوم ولیلة، د څلېرویشتو ګنټو نه زیات وي، نو هغې ته جړی وای. نو لکه څنګه چې بنده د دریاب نه یو چونګ اوبه راواخلي، یا د باران نه یو ګوټ اوبه راواخلي، نو دغسې انبیاء علیهم السلام لغونت علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغسته دی. نو دا څنګه یې اغسته دی؟ که څوک دا اشکال وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د انبیاء علیهم السلام په زمانه کې موجود نه، نو انبیاء علیهم السلام څنګه د هغه نه استفاده کړې ده؟ نو د دې یو جواب دا دی چې په دې کې د معراج واقعې ته اشارت ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم امام و او ټول انبیاء علیهم السلام مقتدیان و، لکه د مسلم په روایت کې راغلي دي، په نورو کتابونو کې راغلي دي. نو هغې ټولو انبیاءو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکړه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاوت کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موز لولو چې نو موز امامتی کوله. نو د هغه د تلاوت نه، د هغه د تلاوت د هغه علم نه، د هغه د عمل نه انبیاء علیهم السلام استفاده وکړه. نو دا د استفاده مطلب شو. او دویم د استفاده مطلب دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی الانبیاء ده، ځکه چې موسی علیه السلام تمنا کړې ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې راشم، او حضرت عیسی علیه السلام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې راځي او امتی به جوړیږي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، کچره حضرت موسی علیه السلام ژوندی وی نو بې زما د تابعدارۍ نه به بله لار نه وه. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د نبی الانبیاء دی، او نور انبیاء تابع دي. نو لکه تابع چې د مطبوع نه کمالات حاصلی، نو دغسې انبیاء علیهم السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کمالات حاصل شدي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کمالات د نور انبیاء علیه السلام هغه کمالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متبوع ده او نور انبیاء تابع دي. نو د هغه کمالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې دي، ځکه متبوع اصل وي او تابع د هغه تابع وي. نو لکه منطقیان دې ته واسطه فی ثبوت وایي. نو واسطه فی ثبوت دا ده لکه چابي چې خلاص چې لاس چابي له حرکت ورکوي، نو لاس متبوع ده او د چابی د حرکت تابع ده. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم متبوع ده
او انبیاء تابع دي نو دې ته واسطه فی الثبوت وای او منطقیان وای واسطه فی العروض ده واسطه فی العروض هغې ته وای چې واسطې دپاره حکم ثابت وي حقیقتا د ذل واسطې دپاره حکم ثابت وي مجازا لکه چې بنده په ګاډي کې سور وي په کار په موټر کې نو هغه وایي هغه بنده حرکت کوي او حرکت په حقیقت کې موټر کوي هغه حقیقتا متحرک دی او د انسان ته چې پکې ناسته دته متحرک مجازا وایي دې ته واسطه فی العروض وایي او یو واسطه فی الاثبات ته لکه حد اوسط چې په صغرا کبرا کې راشي اکبر چې اصغر له ثابتېږي اکبر چې اصغر له ثابتېږي د حد اوسط په وجه باندې هغې ته واسطه فی الاثبات وایي منطق خو دلته ډېر لوی چرچه ده دا به تاسو ویلي مونږ نه خو ویل شوی ده پخوا چې ته 50 کاله مخکې ویلو نو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د واسطې دی واسطه فی الثبوت په واسطه فی الثبوت کې چې هغه واسطه وي نو هغه مطبوع وي او چې هغه ذل واسطه وي نو هغه تابع وي نو دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استفاده کوونکي دي غرفا من البحر د سمندر معنی خانه ده ځکه د سمندر اوبه تروي وي د بحر معنی دریاب وکوي ځکه دریاب اوبه خوږې وي او رشفا من الدیم یا یو ګوټ د رشف معنی چوپلم دی او ګوټم دی دلته دویمه معنی مراد ده ورپسې وواقفون لديه عند حدهم وواقف مفاعل نلديه نلده فاعل هي عند حد هي عند حد مفاعل دهم فاعل وواقفون لديه عند حدهم او دا ټول انبیاء علیہ السلام ولاړو دا واقفون عطف ته ملتمسون باندې او آسان الفاظ دا دي چې دلته كلهم ولګي وكلهم واقفون نو دا ملتمسون ضمیر مفرد ده كلهم تراجع ده په اعتبار د لفظ باندې ځکه د کل لفظ په ظاهر مفرد ده او دا واقفون راغله دا په اعتبار د معنا باندې ځکه کل په د معنا په اعتبار باندې متعدد ده نو دا ټول انبیاء علیهم السلام واقفون ولاړو لديه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې لده هغه ته وایي چې هغه بنده څخه وي عند هغې ته وایي چې بنده څخه وي او که نه په ملکیت کې وي د عند او د لده په منځ کې څه فروق دي هغه په شرع کې ذکر شوي دي عند حدهم په خپله مرتبه کې ټول انبیاء علیهم السلام ولاړو په معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په خپله مرتبه من نقطة العلم پشان د علم د نقطه او من شکلة الحکم یا پشان د حکمت والے کلمه د اعراب شکلتون اعراب زور زیر پیخ فتحه کسره نو واقفون وقف يقفو ودرېدلو ته ویل شي ولديه رسول الله صلى الله عليه وسلم خوا کې عند حدهم حد يحد حدا حد مقررولو ته ویل شي لکه د یو شي دپاره حد او پوله مقرر کې او چې ضربه نه راشي ضربه حد يحد حدا وحدادا نو د هغې معنی غمخورګي کول دي چې چا سره تعزیت کوي څوک وفات شي او یا زنانه وي نو هغه د خاوند د مرګ نه وروستو 4 میاشتې او 10 ورځې زینت نه کوي بهر نه ځي نو دې ته حداد وایي او چې حدتون راشي حد یحد حدتن نو د هغې معنی تیزېدل دي لکه چاړه تیزه شي چاقو تیز شي نو د حد ډېرې معنی راځي
د حد معنا انتهاوم ده نهایت الشیء د حد معنا مرتبوم ده د حد درېمه معنا ده الحاجز بین الشیئین چې د دوو څیزونو په منځ کې کم خندق وي کم پرده وي نو هغې ته هم حد وایي او د حد معنا تشحیذ د چاقو او د چړکۍ تیرول دي چې تیره شي او د حد معنا عقوبة مقدرة لکه حد زنا ده حد سرقه ده حد شرب خمر ده هغې ته هم وایي د حد معنا تعریف بالذاتیات هم ده لکه د انسان څه تعریف ده حیوان ناطقون د انسان نه منطقیانو حیوان جوړ کړی دی خو د حیوان معنا ده حرکت کوونکی چې هغه حرکت کوي نو هغې ته هم ویلی شي دلته د حد معنا چې غوره معنا ده مرتبه ده عند حدهم په خپله خپله مرتبه باندې ولاړو من نقطة العلم د من نقطة العلم چې شارحینو کومه معنا کړې ده نو هغه دا ده چې آخذون انبیاء علیهم السلام آخذین اغوستونکي وو من نقطة العلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم یو نقطه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم واغوست هغه داسې لکه یو نقطه چې وي لږ غونتې او من شکلة الحکم یا لکه اعراب شو د کلمې نو د کلمې هغه اعراب هم د کلمې په مقابله کې لږ وي نه لږ علم ته هغه واغستو نو آخذین من نقطة من علم النبي صلی الله علیه وسلم او زما په خیال باندې لکه زه ترجمه کومه چې دا من د تشبیه دپاره دی او من د تشبیه دپاره ډیر راځي لکه په یو اوږد حدیث دی په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ملخانو په باره کې پوښتنه شوې ده ملخ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوږد حدیث دی هغه خو نشو بیانولی په آخر کې راځي کلوه فانه من صید البحر تاسو دا خوړی شئ ځکه چې دا که صید البحر لکه صید البحر چې بغیر د حلالولو نه نو دا هم بغیر د حلالولو نه تاسو خوړی شئ یا لکه قرآن کریم کې راځي قواریر من فضة نو د دې غوره معنا دا ده قواریر هغه شیشې به وي من فضة کفضة او د سپینو زرو په شان به پړکېږي نو دا من چې د تشبیه دپاره شي نو دا ډېر غوره دی هذا نذیر من النذر الاولى رسول الله صلی الله علیه وسلم يرونکی دی کالنذر الاولى په شان د هغه مخکینو يرونکو ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم نور معنی دی خو یو معنا دا ده چې زیاته ګرمي که فیح جهنم پشان د جهنم دغه جوش ته لکه جهنم هغه ګرمي چې جوش وکړي نو دا من د تشبیه دپاره ډېر په کثرت باندې راځي نو دا به داسې شي دا هم لکه خلق وی خلق لکم من انفسکم ازواجا الله تعالی ستاسو بیبیان پیدا کړي دي من انفسکم که انفسکم هغه ستاسو په شان دي تاسو هم انسانان یئ هغه هم انسان که هغه د پیریانو په شان وی نو پړومبی شپه به ستاسو انتقال شوی وی دوی بلې دنیا ته به تللی وی نو من نقطة العلم په شان د علم د نقطې او من شکلة الحکمی یا پشان د اعراب د کلمه حکیمه هغه کلمه چې د حکمت والا کلمه نو څنګه لکه چې د علم نقطه د علم تابع ده یا اعراب چې هغه د کلمه تابع ده نو دغسې انبیاء علیهم السلام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعو مقتدیانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم متبوع او مقتدا او امامو بیا به داسې شي یا من نقطة العلم دال پشان د نقطې د علم
لکه نقطه او من شکلة الحکم یا اعراب. دا نقطه او اعراب دا د کلمې د پیژندلو دپاره دی چې کلمه پې وپېژندی شي، صحیح کلمه د هغې معرفت راشي. نو دغسې نور انبیا علیهم السلام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفت کوه. خلقو ته به وی چې په آخره زمانه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي او د هغه به دا صفات وي. نو لکه څنګه چې په نقطې باندې د علم خبره په هغې بنده پوهېږي، د تفهیم ذریعه ده. نو دغسې نورو انبیا علیهم السلامو ټولو انبیا علیهم السلامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرتبې تفهیم کړو، د هغه په مرتبه باندې خلک پوه کړي. نو لکه نقطه که نه وی نو پخوا زمانه کې به وایي چې حکیمانو نسخه لیکله نو کله به پې دا نقطې به پې ونه لیکلې. نو شربت بنفشه لیکلو چاته وی دا ایسې لیکلی دي نو په بنفشه باندې ټکي نو لیکلي. نو چا نه ته پوښتنه وکړه وی داسې دي، وی دا خو یې لیکلي دي شربت بنفسه، ما په خپله څکلی دی، وی په خپله څه څکلي دي. نو د بنفشې نه بنفسه جوړ کړه. نو په نقطه باندې دا نقطه وغیره چې دا او اعراب د پوهه کولو دپاره راځي. ایک نقطې وای په اردو کې وای ہم وفا کرتے رہے، ہم دعا کرتے رہے اور وہ دغا سمجھے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. په یو نقطه باندې وای هغه محرم چې و هغه مجرم شو. نو په دعا باندې چې نقطه نی نو دعا دی، او چې نقطه پې ولګی نو دغا دی، او د دغا معنی دوکه ورکول دی. نو لکه څنګه چې دا نقطې او اعراب د پوه کولو دپاره دي، دغسې انبیا علیهم السلام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مرتبه باندې خلک پوه کړي وو. وایي یو بادشاه څخه څوک راغی، وی هغه ورته وی ظلمني ختني، زما زوم یا سخر په ما باندې ظلم وکړو. نو بادشاه ورته وی من ختنکه، د ختنوکه په ځای وی من ختنکه. نو هغه اعرابي ورته وی ختنني الحجام، وی نای سنت کړی مو. وی زه دنه څه تپوس کوم او ته څه وی، زه خو دنه تپوس کوم چې ستا سخر یا زوم څوک دی. وی تاله پکار دی چې د من ختنکه په ځای من ختنوکه ووایي. نو د یو حرکت د وجه نه څومره فرق راغی، بلا فرق راغی. وایي د مامون الرشید سره د چا ملاقات نه کېدو، وی هغه د دربار خوا کې به ګرځېده، وی انا احمد النبی المبعوث، انا احمد النبی المبعوث. خلکو راونیسو، بادشاه له بوته وی د خو د نبوت دعوه کړې ده، ځکه دی وایي انا احمد النبی المبعوث. بادشاه ته چې پیش کړ وی جی زما تا سره ملاقات نه کېدو نو ځکه مې دا ووی، او ما دا مطلب و انا احمد النبی المبعوثه، زه تعریف کوم د هغه نبی چې هغه مبعوث دی. نو ما په نبی مبعوث باندې حرکت نه دی ویله، زما نسب مراد و رفع مې مراد نه وه، ما دا نه وی چې زه احمد نبی او مبعوث یم. نو وایي په شان د نقطې د علم، نقط ینقطو نقطې لګولو ته ویلی شي. او د علم معنی ادراک الشیء بحقیقته، حصول صورت الشیء فی الذهن وغیره وغیره. او ابن قیم وای علم څه ته وایي چې د بهر نه یو شی راوالی په ذهن کې کېده نو دې ته علم وایي، او چې ذهن یو شی وي هغه بهر کېده نو دې ته عمل وایي. عجیبه خبره کړې ده. لکه په موږ باندې ځان پوه کړي نو دا علم دی، چې کوم موږ باندې د ځان پوه کړی دی نو بهر چې هغه موږ وکړي نو هغه عمل شو. او شکلتون حرکت کولو ته ویلی شي، او مجرد شکل یشکلو معنا ده سور سپین کېدل، لکه شکل چې د چا نوم وي نو شکل معنا ښایسته، سور او سپین. چې شکل یشکلو نسوره نه راشي،
نو دا غي یو معنا ده مشتبه کېدل او دویمه معنا ده اعراب لګول ځکه په اعراب باندې اشتباه لري شي مشکل حل شي او حکم د حکمت جمع ده او د حکمت نه مراد ده هغه کلمه چې هغه په حکمت او په هوښیارتیا باندې مشتملي حکمت مخکې تیر ده اتقان العلم والعمل ہے او د دې نه فراسة يوضع بها كل شيء في محله ده یا نور معنی ده استنباط العلل واللطائف فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم فهو الذي دا هاب ساکنه وایو چې وزن برابر شي فهو الذي مستفعل تم مع فاعل ناهو وسو مستفعل رته فعل فهو الذي تم معناه وصورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات ګرامی ده تم معناه چې دا معنا مکمل ده پورا ده او دا صورت مکمل ده نو د معنا نه مراد کمالات دي او د صورت نه مراد ده ظاهري شکل صورت او بعد وای د معنا نه مراد ده روحانیت او د صورت نه مراد ده جسمانیت جسم مکمل ده او داوم کې دیشي چې د معنا نه مراد ده عمل ځکه لفظ په عمل باندې دلالت کوي عمل هغه د علم نتیجه ده لکه د لفظ نتیجه معنا ده نو د علم نتیجه عمل ده نو د معنا عمل ده د صورت معنا علم ده او بعد وای د معنا نه مراد عبارات دي د صورت نه مراد معاملات دي عبارات برابر دي معاملات برابر دي الصوفیه وای د معنا نه مراد طریقت ده د صورت نه مراد شریعت ده نو یو شریعت ده یو طریقت ده یو حقیقت ده شریعت دیته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کم نازل شوی ده او طریقت وای پاغه باندې تلل چې پاغه باندې بنده روان شي او حقیقت دیته وای چې هغه عبادت د بنده د پاره د عادت په شان وګرځي او به دا غینه گزاره نکېږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معنا مکمل ده کمالات الصورتم نو معنا عنا یعنو تابعدارای ته ویل شي او عنا یعنی اراده کولو ته ویل شي دلته دغه معنا مراد ده ځکه چې معنا قصد او اراده کېږي او چې د عینیه یعنا سمعنا راشي نو د هغې معنا ستړی کېدل دي نو درې باب دي او د هر باب جدا جدا معنا ده او صورت سار یسورو نصر ینصرو آواز کولو ته ویل شي چاته آواز کوي او چې د باب سمعنا راشي سویره یسورو یعنی سوار یسارو نو د هغې معنا ده ټیټېدل او تواضع کول ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم بیا هغه لره غوره کو حبیبا د حبیب په توګه باندې بطور حبیب چې دا معنا شي نو بیا به حبیبا تمیز شي او یا حبیبا په داسې حال کې چې محبوب دی بیا به حبیبا حال شي یا د حبیبا د پر فعل مقدر دی ثم اصطفاه جعله حبيبا وجعله حبيبا یا الله تعالی هغه غوره کو اصطفا غوره کولو ته ویل شي الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس او مجرد رضی صفا يصفو نصر او دا ثم د تراخی زمانی د پاره ده یعنی بیای سمود پس غوره کو یا ثم د مرتبه د پاره د اوچته مرتبه ده حبیبا بطور محبوب بارئ النسمی پیدا کونکو د ارواح پیدا کونکو د ارواحو پیدا کونکو الله تعالی ده نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیب غوره کو نو بارئ برأ یبرأ پیدا کولو ته ویل شي
او برئ یبرأ سمع یسمع دا غي معنا ده د مرض نه جوړېدل چې د مرض نه جوړ شي او وای د خالق او د بارئ په منځ کې څه فرق دی نو یو فرق دا دی چې خالق او بعضې وای خالق او بارئ یو دی او بعضې وای خالق او بارئ کې دا فرق دی چې الله تعالی خالق الاجسام دی او بارئ الارواح دی نو د بارئ تعلق د ارواح سره دی او د خالق تعلق د اجسام سره او بعضې وای د خالق معنا پیدا کوونکی دی او بارئ معنا بارئ خالق الاشیاء سيزونه پیدا کړي دي لکه انسان پیدا کړي دي بریئا من التفاوت په اعضاو کې فرق نشته د ټولو دوه لاستي د ټولو دوه خپې دي هغه جدا خبره ده چې مرض د وجه نه یا د رحم د خرابای د وجه نه پکې خرابې راشي نو د بارئ معنا ده بریئا من التفاوت څومره غوان چې دي د ټولو غواګانو او د ټولو میخو څلور خپې دي داسې نه ده چې یو میخه یا غوا وي او د هغې پنځه خپې وي یو شان دي او یو فرق پکې دا ده چې د خالق معنا پیدا کوونکی او د بارئ معنا ده ممیز الاشکال شکلونه جدا کړي دي یو شکل بل شکل سره نه ملاویږي که څه ملاو شي نو وایي دا د لاس نښې چې دي د لاس دا نښې په دې کې همیشه فرق وي نو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې د دې ذکر کړی دی نو سوی بنانه تاسو خلاصه کې ستاسو د ګوتو هغه سرونه او نښې دا به موږ برابر کو او دا چې دا فلان کې دی دا فلان کې دی نو دا د قرآن کریم یو اعجاز دی چې په هغه زمانه کې فنګر پرنټ چې ورته وایي فنګر پرنټ خو نو چې دې نښو نه به بنده پېژندی شي ستا نښې زما سره نه دي ملاو د دوی نښې زما سره نه دي ملاو نو الله تعالی د جدا جدا نښې دا د قرآن معجزه ده چې ګوره هغه فنګر پرنټ د هر چا جدا جدا دی الله تعالی به برابر کړي چې دا فلان کې دی دا فلان کې دی او نسم د نسمتون جمع ده نسمتم النفوس او ارواح ته ویل شي نو بیا غوره که الله تعالی هغه الله تعالی چې بارئ النسم هغه پیدا کوونکی د ارواح دی او نسم ینسمو چې هوا پرورو چلیږي نسیم الصبا جاءت بري القرنفلی لکه امرؤ القیس ویلی دي نسم ینسمو چې هوا چلیږي هغې ته وایي او دا روح هم د هوا په شان ښکته او پورته دي نو د دې وجې نسمتم روح ته ویلی شي پس همدغه وشنو بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اوس دې پسې مصنف وای باب العول دا باب د عول په باره کې دی نو عول څه ته وایي چې مسله د شپږو نه ایسې زیاتې شي ایسې اووه شي ایسې لس شي نو دې ته عول وایي د حصو زیاتېدل د اصل مسلې نه العول دې ته وایي عول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه چې زیاتې کړی شي په مخرج باندې مخرج معنا اصل مسله لکه د شپږو نه ده د دولسو نه ده یا د څلېرویشتو نه ده نو په هغې باندې زیات شي څه شی من اجزائه د هغې مخرج د اجزاو نه یعنې د هغه مخرج نه د هغه چې کومې حصې دي نو هغه حصې اجزا دي نو هغه حصې زیاتې شي اذا ذاق عن فرد چې کله تنګ شو دا مخرج یعنی اصل مسله کم شوه عن فرد د حصو نه حصې زیاتې شوې اصل مسله کم شوه نو دا عول دی او دا عول د
رد بالمقابل دی پر رد کې حصے کمی شي او اصل مسله زیاته وي او په عول کې اصل مسله کم شي او حصے زیاتې شي نو مصنف وایي پوه شئ ان مجموع المخارج 7 چې ټول مخرجونه یعنی چې اصل مسلې د سنوي نو هغه اووه دي څلور د دې نه لا تعولو په هغې کې عول نه راځي یعنی د هغې حصې د هغې اصل مسلې نه نه زیاتېږي وهي الاثنان والثلاثه والاربعه چې مسله د دوو نه نو هغه حصې به نه زیاتېږي والثلاثه یا د دریو نه یا د څلورو نه یا د اتو نه نو بیا به هغه مسلې نه زیاتېږي الاثنان چې مسله د دوو نه شوه کله لکه چې چا 2 زامن پاتې شو 3 زامن پاتې شو نو د دریو نه شوه مسله 4 زامن پاتې شو 8 زامن پاتې شو وثلاثه منها قد تعول او 3 د هغې نه قد تعول کله کله عول کوي یعنی حصې زیاتېږي اما 6 فإنه تعول إلى 10 شپږ دا عول کوي او زیاتېږي إلى 10 لسته وترن طاق وشفعا او جوت جفت نو مثلا زوج پاتې شو او اختین پاتې شو نو د زوج د پاره نصف دی او د اختینو د پاره ثلثین دی نو چې مسله د شپږو نشي نو 3 د زوج شو او 4 د اختین شو نو د شپږو په ځای مسله اووه ته لاړه کله به اتو ته کېږي لکه زوج دی اختین عیانی دی او اخت اخیافي ده خیفي چې ورته وایي نو مسله به د شپږو نشي نو په شپږو کې 3 د زوج شو او د اختینو 4 شو اووه شو او د اخت اخیافي 1 شو نو مسله اتو ته لاړه او کله به 9 ته لاړه شي لکه زوج دی اختین عیانی دی اختین اخیافي دی نو مسله به د شپږو نشي نو په شپږو کې 3 د زوج شو 4 د اختینو عیانی شو او چې دی نو ثلث یعنی 2 هغه د اختین اخیافي شو نو مسله 9 ته لاړه کله به 10 ته لاړه شي لکه زوج دی د هغه دپاره نصف دی یعنی په شپږو کې 3 اختین عیانی دي د هغې دپاره 4 دي نو 3 او 4 اووه شو او اختین اخیافي دي د هغې دپاره ثلث دی 2 او ورسره امون فرض کوي نو امون دپاره سدس دی نو دا ټول چې راجمع کړي نو 10 جوړ شو واما 12 او هر چې 12 دي فهي تعول نو د دې عول راځي او دا زیاتېږي إلى 17 ولسطه 17 په نحوه کې مبني دی نو 17 به وایو وترا لا شفعا طاق طاق برازي لا شفعا نه جفت یعنی د 12 نه په 15 ولسطه راځي او 14 ته به نه راځي 14 ته به نه راځي لکه مثال دی زوجتون د هغې دپاره ربع ده او اختین عیانی د هغې دپاره ثلثین دي او اخت لامن د هغې دپاره سدس دی نو مسله د 12 نه شوه ځکه چې زوجتون دپاره ربع ده چې اولاد نه وي نو د زوجتون دپاره په 12 کې 3 د اختین عیانی دپاره په 12 کې 8 او 3 11 ا د اخت لامن دپاره 2 او 11 14 تراله
وأما 24 او هر چې سلیرش دي نو دا به عول کوي 20 عولا واحدا یو عول یعنی په منځ کې نور پکې نشته بس د 24 نه به 27 جوړ شي کما فی المسألة المنبریه لکه په مسله منبریه کې چې د حضرت علی رضی الله عنه نه په منبر باندې تپوس شو ناغم دغه مسله بیان کړه لکه چې دا دلته مذکوره ده او دای او سوار سمنها تسعن دا خذ سمن په نهمه یې باندې بدل شو او غسده امرأة و بنتان و ابوان خذا پاتې شو دوا لونه پاتې شو والدین پاتې شو نو د خذې د پاره سمن ده د بنتانو د پاره ثلثین دي د ابوانو د پاره سدس ده نو د 24 نه چې مسله شي نو د امرأتون د پاره په 24 کې 3 درې ا د بنتانو د پاره په 24 کې 14 ثلثین او د ابوانو د پاره هر یو د پاره سلور اته شو د دی نو 14 او اته سلیرش او درې اویش نو اویش تو تلاړه ولا يزاد على هذا او د دین نزیاتیږي د اویشتونه لیکن د ابن مسعود رضی الله عنه په نسبت دی چې داغه په نسبت دی چې دا کم محروم دی ابن محروم ناغه حجب نقصان پیدا کوي اگر چې په خپل محروم دی خو بلته نقصان ورسو نو لکه مونږ چې فرض کو چې یو سړی مړ شو اداغه زوجه پاتې شو امونه پاتې شو زوجه پاتې شو اختین علاتی پاتې شوې اختین اخیافی پاتې شوې او ابن کافر پاتې شو نعوذ بالله ابن کافر نو د ابن مسعود رضی الله عنه په نسبت دی ابن کافر دا زوجه د ربع نصف منته بوتله اگر چې د خپل محرومه ده نو اسمن بدا وایو چې د زوجه د پاره درې په 24 کې درې ا د امن د پاره سلور سدسته او د اختین علاتی د پاره شپاړستی یعنی ثلثین او اختین اخیافی پاتې شوي دي د هغې دپاره ثلث دی نو چې دا مونږ ټول راجمع کړو د اختین علاتی یا عیانی د اختین دپاره 14 او د اختین اخیافی دپاره 8 14 او 8 سلیرش شو د امن دپاره سلور او سلیرش 28 شو د زوجې دپاره درې او 28 31 یو دیر شو نو دا یو دیر شو ته ورسېده خدا د ابن مسعود په نسبت باندې ده او د عام علماو په نسبت باندې چې دا ابن محروم ده نو د کل عدم ده نو د وجه نه به هغه زوجه چې وي نو هغه سمن ته نه ځي بلکې د هغې دپاره ربع ده نو چې د هغې دپاره ربع ده نو مسله به د 12 نه شي نو په 12 کې به 3 د زوجې شي او د امن دپاره 2 دي او د اختینو دپاره 8 دي او د اختین له امن دپاره سلور دي نو بیا مسله اولسو ته لاړه ځکه چې د زوجې دپاره 3 شو نو 3 د مور دپاره 2 نو 3 او 2 5 د اختینو د 2 دپاره سلور شو نو سلور 8 شو سلور د یو دپاره سلور د بر دپاره نو 8 او 15 14 شو د اخت له امن دپاره 2 له اخت له امن بل دپاره 2 دواړو دپاره سلور شو نو 19 جوړ شو 14 او سلور نو د جمهور په نسبت باندې مساله د 1200 په ځای باندې د 19 نشوه
او د عبد الله بن مسعود په نسبت باندې مسله د سلیرشت رشوا ځکه چې ابن مسعود په نسبت باندې دا ابن کافر په خپل محرومه ده خو خزه اتمه تبوتله د سلورمه نه د جمهور په نسبت باندې سلورمه ده او اتمنه ده